یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ابو ذر راځه لږ مقبرې ته ورځو. ابو ذر راځه لږ مقبرې ته ورښکاره کېږو. نبی علیه السلام ځان سره د مقبرې ته ابو ذر رضی الله تعالی عنہ بوستو. چې لاړو یو قبر خواته ودرېدل، د قبر نه اواز راځي وی تحتی نار فوقی نار، لاندې مې اور دی باندې مې اور دی، سر ته مې اور دی پوته مې اور دی، ښي طرف ته اور دی او ګس طرف ته اور دی. د قبر نه دا چغې راځي روړي راځي، په اور کې ګیر یم وسوځېدم. نبی علیه الصلاة والسلام ابوذر ته ابوذر راځه د دې مړي متعلق تپوس کو په دې کلي کې چې دا د چا څه دی، ته ولې دا سزا میلاویږي. کلي کې تپوس کوي دا پلان کې قبر چې دا مړی چې دی د ده څوک شته دی؟ خلکو ورته وویل وی او یو بوډۍ مور یې ژوندۍ ده، نور څوک ونشته، یو بوډۍ مور یې ده. نبی علیہ السلام روانه په لاره باندې چا ورته وویل وی د الله پیغمبر دا پورې بوډۍ چې روانه ده دقه یې مور ده، دا بوډۍ چې را روانه ده دغه یې مور ده دغې مړي. نبی علیہ الصلاة والسلام ورته وفرمایل خواله ورغی وی مورې دې مقبره کې چې دا پلان کې قبر دی دا ستا د زوی دی؟ وی دا زما د زوی دی. وی ده څه عمل و؟ وی د الله محبوبه نور عمل به یې درته څه بیانوم، خو دې غاړې ته چې مې دا لاس پروت دی که نه دا عالم ده مات کړی دی. د مور غاړې ته یې لاس پروت دی. وی دې غاړې ته مې چې دا لاس پروت دی نو دا عالم دغې زوی مات کړی دی. نور به یې درته څه عمل بیانوم، زما سره یې دا سلوک ونه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته یې معاف کړه. وی دا د معاف کولو سوی دی، زه دې معاف کوم، زه یې نشم معاف کولی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه د هغه د قبر د خوا نه رالم، په سرو لمبو کې ګیر دی، د جهنم په اور کې ګیر دی. مور خو مور وي، زما زوی په لمبو کې ګیر دی. وی وی د الله پیغمبر معاف کړی مې دی، معاف کړی مې دی د الله د رضا دپاره. مور موري بیا چې علما نشته، علما یاد وساتئ د هغوی مور او پلار چې بوډاګان شي هغوی ولې یو ځای رخ کړی، سنټر رخ کړی دی. مور او پلار هغې ته اوسي، هلته په هغې باندې نوکران وي، هغې د چای ډوډۍ خدمت کوي، دی دې ځان ته کور پایښت کړي. بیا په کال کې یو ورځې دی هغې نه ځي د مور او پلار تماشه کوي. زموږ د مسلمانانو هم ډېر سادهګان دي، خو خیال یې کړی تېرو ورځو کې وي پادر ډی دی، پادر ډی دی، د پلار ورځ ده. زموږ مسلمانانو وروڼو به هم هر یو تن به د خپل پلار تصویر ورکړی و، زما پلار زما دا او زما دا. دا خو د کافرو طریقه ده، پادر ډی خو د کافر دی. هغه خو مور او پلار یو ځای ته لیکلي په کال کې ورله یو ورځ ورځي نو نن زما د پلار ورځ ده. په کال کې ورله صرف یو ورځ وباسي، هلته ورته ورښکاره شي وایي نن به نور کارونه پرېږدم، د پلار او د مور به تماشه وکړم. زه په حیثیت مسلمان زما روزانه پادر ډی دی، روزانه زما د پلار ورځ ده، روزانه زما د مور ورځ ده. زما شریعت ما ته وایي د پلار مخ ته چې دې وکتل څومره ثواب دی. یاد دی درته د قبول شوي حج ثواب پې میلاوي، د قبول شوي حج ثواب پې میلاوي. زه هم روزانه د پلار مخ ته ګورم، او تا ولې یو ورځ مختص کړي وي نن پادر ډی دی، نو مونږ هم شروع کړی پادر ډی دی، مونږ هم شروع کړه، څه نه خبر نه یو. زما د مور او پلار ورځ روزانه ده. هغوی اولډ هوم ورته وایي، خدای سنوم ورته وایي، د زړو خلکو ځای. هغوی مور او پلار دغه ځای راښ کړی دی او هلته یې لیکي. ولې؟ هلته علما نشته دی،
هلته د شریعت حکم نشته دی. زه خو وایم زما د شریعت حکم دارې چې مور او پلار د بوډاګان شو تا سره د جنت د ګټلو یوه لویه موکه په لاس راله، لویه موکه په لاس راله. نورونو د مور او پلار خدمت پکار دی. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ تو فرمایلی ابو ذر راځه لږ مقبرې ته ورځه. ابو ذر راځه لږ مقبرې ته ورښکاره کېږي. نبی علیه السلام ځان سره د مقبرې ته ابو ذر رضی الله تعالی عنہ بوستو. چې لاړو یو قبر خواته ودرېدل، د قبر نه اواز راځي وی تحتی نار فوقی نار، لاندې مې اور دی باندې مې اور دی، سر ته مې اور دی خپو ته مې اور دی، ښي طرف ته اور دی او ګس طرف ته اور دی. د قبر نه دا چغې راځي روړي راځي، په اور کې ګیر یمه وسوځېدم. نبی علیه الصلاة والسلام ابو ذر ته ابو ذر راسه د دې مړي متعلق تپوس کو په دې کلي کې چې دا د چا څه دی، ته ولې دا سزا میلاویږي. کلي کې تپوس کوي دا پلان کې قبر چې دا مړی چې دی ته د څوک شته دی؟ خلکو ورته وویل وی او یو بوډۍ مورې ژوندۍ ده، نور څوک ونشته، یو بوډۍ مورې ده. نبی علیه السلام روانه په لاره باندې چا ورته وویل وی د الله پیغمبر دا پورې بوډۍ چې روانه ده دقه یې مور ده، دا بوډۍ چې را روانه ده دغه یې مور ده د دغې مړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل خواله ورغی وی مورې د مقبره کې چې دا پلان کې قبر دی دا ستا تصویر دی؟ وی دا زما تصویر دی. وی ده څه عمل و؟ د الله محبوبه نور عمل به درته څه بیانوم، خو دې غاړې ته چې مې دا لاس پروت دی که نه دا عالم ده مات کړی دی. د مور غاړې ته یې لاس پروت دی. وی دې غاړې ته مې چې دا لاس پروت دی نو دا عالم دغې زوی مات کړی دی. نور به درته څه عمل بیانوم، زما سره دا سلوک وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته یې معافې کړه. وی دا د معاف کولو څه دی؟ زه دې معاف کوم، زه یې نشم معاف کولی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه د هغه د قبر د خوا نه رالم، په سرو لمبو کې ګیر دی، د جهنم په اور کې ګیر دی. مور خو مورې وي، زما زوی په لمبو کې ګیر دی. وی وی د الله پیغمبر معاف کړی مې دی، معاف کړی مې دی د الله د رضا دپاره. مور مورې بیا خو نن هم داسې بدبخته پکې شته دی چې په مور باندې ګزارونه کوي، داسې ذلیل او رسوا پکې شته دی چې په مور باندې ګزارونه کوي او مور ته کنځل کوي، داسې زامن پکې شته دی چې په پلار باندې ګزارونه کوي. لارې لاړ شي او په تاڼه کې رپورټ وکړي د زوی خلاف، هلته اف آی آر درج کړي زه زوی والی یم. زه وایم ته د دنیا نه لاړې، ستا د پلار رپورټ په تاڼه کې پروت و، ته د بخښنې تمه لرې د الله نه. الله به وایي چې ښه ته هغه سړی چې ستا د پلار رپورټ په تاڼه کې پروت دی په دنیا کې، زما په عدالت کې هم د هغه رپورټ پروت دی، زما په عدالت کې هم د پلار رپورټ پروت دی، ما ته هم شکایت راغلی دی. مور او پلار سره ښېګړه وکړئ، ذلیل او بدبخته مه جوړېږئ. 5 روپۍ به وګټې برند برند به شي کور ته به راشي زه خو د مور نه جدا کېږم، زه خو د پلار نه جدا کېږم. په ما باندې مور او پلار بوج دی، دی زما نه پیسې غواړي. دا مور او پلار دې درناسې لږې ورځې بعد جدا کېږي، دله 2 جدایانې مه ورکوه، دله 2 جدایانې مه ورکړه، څه ورځې درناسې مقبرې ته روان دی. لږ مونږ ټول به مرو، خو دا مور او پلار دې مقبرې ته
په عام په دنیوي توګه سره لږ نږدې دي دا درناسې جدا کېږي دله دوه داغونه په زړه مه ورکوه یو پلار یې شپږ زامن ساتي دې پلار چېرته دا وویل چې په ما نن دا زامن بوج دی چېرته یې ویل چې دا زامن په ما بوج دی د دغې پلار د لاسونه وګوره د دې پلار دې مخ ته وګوره دې نور څومره تور کړی دی د پلار دې خپو ته وګوره دې کمې مزدورۍ کوي دې پلار دا وویل چې په ما دا زامن بوج دي چېرته یې دې ویلي یو مور یې یو پلار یې زوی وایي دا په ما بوج دي دواړه نشم ساتلی زامن چې جدا کېږي مور یې د یو سره شي او پلار یې د بل سره شي ظالمه د الله نه نه یېرېږي دا ښځه او خاوند نه دي تا د دوی په منځ کې جدایي راوسته مور او پلار دواړه نشم ساتلی یو وایي زه به مور ساتم بل وایي زه به پلار ساتم دا هم د الله نه د بښنې تمه لري دا زامن هم د الله نه د بښنې تمه لري چې مونږ به الله بښي وایي زما پلار پیسې ډېرې لګي زما نه پیسې ډېرې غواړي تا به د دې پلار نه پیسې نه غوښتي تا له پیسار راوړو تا له جامې راوړي اختر ته به میاشت پاتې و چې ستا د پلار سره به غم و زما د بچو جامې نشته زما د بچو پیسار نشته د هغه سره به دا غم و تا نه وغوښتي د هغه سره به غم و نن دې درنه پلار پیسې غواړي او ته وایي دا په ما بوج دي پلار وایي ما له پیسې پکار دي مړه دې جیب ته لاس کړه دا پیسې په داسې وروشینده الله به یې درکړي مړه ته پلار ته پیسې شماري چې دا دوره دوره واله مور او پلار خدمت کوئ نو ټیم رانوخته کېږي زه بعضې مسلې داسې واورم بیا خفه یم ډېر زیات ما ته بعضې پلارانو طرفه شکایت راشي زه ځکه زه د زړه د ویښه لګیا یم ما ته له ډېرو زامنو شکایت راغلی دی د ډېرو زامنو شکایت راغلی دی بله ورځ راته د اټلي نه یو ټلیفون وشو زما نمبر ډېر خور دی ټلیفون نه کېږي کس رانه تپوس کوي مولانا صاحب زه یم د افغانستان تپوس دا کوم چې زما پلار زه په وړوکوالي د مور سره شړلی یم مونږ ډېر ګران ژوند تېر کړی دی یورپ ته راغلی یم په غلا باندې را رسېدلی یم اوس الله ډېره پراخي را باندې راوستې ده اوس مې هغه پلار ډېر زیات په تنګ سیا کې دی بوډا شوی دی محتاج دی خو ما ته چې هغه خپلې زړې خبرې را یادېږي ټیک شو زړه مې نه غواړي چې دې پلار سره امداد وکړم په دې به زه ګناهګار یم په دې به زه ګناهګار یم زما جواب ورته دا و کومه دغه پلار د نه خفګان لاړ نو د جهنم تنبړی وګرځېد اور د جهنم ته به داخلېږي کو دغه پلار د نه خبرې باقي دا خبره ستا چې ما ته پړوکوالي سپک کتري د دې تپوس پتې الله کوي دا د هغه د الله معامله ده دا د هغې معامله ده خو په تا د دې پلار حق دی حق څنګه چې د عام پلار حق دی داسې حق یې در باندې د پلار شکایتونه به نه کوئ چې پلار ما سره دا کړي او ما سره یې دا کړي د مور شکایتونه به نه کوئ زموږ مور ډېره زوروره ده مولانا صاحب زموږ مور ډېره زوروره ده دا ښځې یې په عذاب کې نیولي ښځو سره ډېر جنګونه راله کوي ډېره زوروره ده مور درته زوروره ښکاري خو ښځه درته چېرته زوروره ښکاره نه شو چې دا ښځه مې نن زوروره ده دا پړکې دي ګونډې دی پړکې دي ګند دی مور درته زوروره ښکاري او ښځه درته زوروره نه ښکاري دغې مور ته نهه میاشتې په ګېډه ګرځوئ هغه تکلیف در نه هېر شو هغه بوج در نه هېر شو
ستا هغه زیږېده په کوم تکلیف سره هغه درنه هېر شو د ژمې شپه به وه تا به دې مور ته په کټ کې میچازې وکړې د هغې د لاندې به ستا میچازې ننوتې سهار چې به مانځره پاڅېده ټیم به ناوخته او چای به هم پخولو هغې به په یخو اوبو باندې په تلوارې ځان وینځه او مانځه ته به ودرېده دغه درنه هېر شو دغه درنه هېر شو تا به د ژمې په شپه کې مور ته غول وکړو او به د خوبه پاڅېده غسلخانې ته به لاړو ته به یې په یخو اوبو باندې وینځلې دغه درنه هېر شو او اوس وایي زما مور مو زوروره ده زما د ښځې سره زیاتي کوي نو په دې مسلو ځان پوه کړئ ګورئ په دې ځان پوه کړئ الله نه ویرېږئ